الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سحر شروع شو. نن موږ د پروګرام کې د روزې د فدیې یو اهمه مسله ذکر کوو. هغه دا ده چې کله یو سړی بیماري او د روجو د نیوو طاقت نه لري، خو دا بیماري داسې وي چې د ښه کېدو امید لري، د ده د جوړېدو چانس وي. نو که چېرې دی په دغه بیمارۍ کې د وفات شي او مړ شي، نو د دغې روجو قضا په ده نشته، نو د دغې روجو فدیه هم په ده باندې نشته. دی به د دغې روجو فدیه نه ورکوي. البته یو داسې بیمار چې هغه په یو داسې بیمارۍ باندې مبتلا دی چې د هغې د ښه کېدو امید نشي کېدی، نو دا سړی چې دی په حکم د هغه بوډا کې دی چې د هغه توانایۍ ختمې وي. هغه ته عربۍ کې شیخ فانی وایي. نو د دې مریض او د شیخ فانی حکم دا دی چې د دوی چونکې د ښه کېدو امکان نشته چې دی به قضا راوړي، نو دی د قضا راوړو نه عاجز دي، نو په دې باندې فدیه ده. هغه فدیه به دی روزانه ورکوي، په زندګۍ کې ورکول ضروري دي چې ورکړي. خو که زندګۍ کې ور نه کړه او مالی وي، نو دوی به د مرګ وخت کې د مړ کېدو نه مخکې وصیت کوي، لازم دی پې چې زما دا فدیه زما د مرګ وروستو دا ادا کړي، او په ورثو لازم دی چې هغوی بیا د ده د هغه روجو فدیه ادا کړي. یعنې په ده باندې خو په جون په کار وه د مریض یا د بوډا باندې، خو چې په جون یې ادا نه کړه، نو د مرګ وروستو بیا د هغې به دی وصیت کوي او ورثه به هغه ادا کوي، او دا په دوی باندې فرض دی. که بوډا او مریض داسې بیمار مال پرې نه ښود او یا یې وصیت ونه کړه، نو دغه صورت کې به ورثو باندې لازم نه وي. خو که ورثه ترې فدیه ادا کړي، نو علما وایي د الله د کرم نه امید دی چې د ده ذمه به سپکه شي او ذمه به ادا شي. نو د روجې باره کې د بیمارانو دوه قسمه شو. یو هغه بیمار دی چې هغه کېدو امکان شته او د قضا د روجو د نیوو چانس شته، نو که هغه د بیمارۍ دوران کې وفات شي، نو په هغه باندې د قضا شوو روجو فدیه نشته. او کم بیمار چې داسې چې د هغه د جوړېدو امکان نه وي او هغه روجې خوري، نو هغه به په جون فدیه ورکوي، او که وفات شي نو د قضا شوو روجو خوړلو شوو روجو فدیه به د هغه د مال نه ورکولی کېږي چې وصیت یې کړي. دې سره یو مسله بله د مانځه باره کې ذهن کې کېدی. مونځ د انسان نه ساقطېږي تر کومې چې دی د ده عقل هوش په ځای وي، ځمکه اسمان پیژني، خلک پیژني، نو دی به مونځ کوي. که ناسته باندې نشي کولی، نو په ملاسته په اشاره به کوي، خو ده نه مونځ نه ساقطېږي. دې وجه نه دی د مونځ فدیه په جون نشي ورکولی. که د ده په ذمه باندې قضا شوي مونځونه وي، نو دی د هغه په اشاره باندې قضا راوګرځوي. که د اشارې نه هم پرېوته، نو ده ته بیا مونځ معاف دی. خو کومې پورې چې دی په اشاره قادر دی، نو دی به مونځ کوي، فدیه به نه ورکوي. خو که ده مونځونه قضا کړه او په اشاره یې ونه کړه او دی مري او ده ته مونځونه وي، نو په ده فرض دی چې دی بیا وصیت وکړي چې ما ته دونه مونځونه دي او د هغې فدیه د ما د مال نه ورکوي. نو چې دی وصیت وکړي
او د مال وي نو د ورثه به د مال نه د هغې هغه فدیه به چې دی نو دی ورثه به د هغې نه ادا کوي او دا په د وصیت فرض دی او بیا په ورثو باندې عمل فرض دی خو که د مال نی یا د وصیت ونه که نو په ورثو باندې دې صورت کې هم فرض نه دی او که هغوی از خود چې دی نو ادا کړي نو امید دی چې د ده ذمه به هغه به فارغه شي دا تفصیل عمدة الفقه کتاب کې راغلی دی په 4 جلد کې او په 2 جلد کې په 3 جلد کې او په 2 جلد کې الله تعالی دې موږ له د صحیح روزي د نیو توفیق راکړي آمین ثم آمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب